دی وایي موږ سره خزانه کې پیسې نشته او خزانه تشه ده او دا چل دی او هغه چل دی. یا لکه تا سره پیسې نشته نو ما خرڅې، زما تعلیمي نظام خرڅې، ما نه قلم کتاب خرڅې. تا چېرته کتلي چې ټیکهدار په جومات سولر کې پیسې نه دي والي؟ هغې د جومات په سولر کې وایي نو زما چې ته تعلیم خرڅ کړې او زما تعلیم ته خرڅ کړې نو زما تعلیم به کېږي څه؟ یاره مونږ خو هم غواړو دا چې مونږ تعلیم وکړو، مونږ خو هم د دنیا سیالي غواړو، مونږ خو هم غواړو دا چې زموږ پښتون بچی راوچت شي او یو ښه ساینسدان جوړ شي، یو ښه پایلټ جوړ شي، د ملک او د قوم خدمت وکړي. نو ولې به بندوي؟ زما په نوښار کې یو داسې مزار شته چې زه راته ښیم هغه سالانه 471 روپۍ ګټي. دا مزارونه د اوقافو ملکیت کوي، دا سرکاري کوي، دا بزرګان چې دی قوم له ځان وقف کړو، نن هغه د یو څو خاندانونو ملکیت دی، په لاسګاډو کې د پیسې وړي کمرو ته وشماري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت نوښار شوبره چوک کې ولاړ یم. دلته د کالج سټوډنټانو احتجاجي مظاهره کړې وه، پرامن احتجاج و. را سره ولاړ وحید الله ایډوکیټ صاحب دی. دوی نه لږ چندې معلومات اخلو چې څه باره کې دا. ډېره مننه وحید الله صاحب، قیمتي وخت هم راکړو. مهرباني. دا نن د پرایویټایزیشن سکول اینډ کالجز چې کوم دي چې دوی پرایویټ کوي، د دې خلاف نن یو احتجاج او طلبا راوتي وو د خپل حق دپاره اواز اوچتولو. مونږ چې کوم دی ما په خپله ځاني دې سره سات ورکو، زم د دې خلاف یم او ګوره د هر غلط کار خلاف چې کوم دی اواز اوچتول پکار دي او موږ نن د دې خلاف اواز اوچت کو. بل دا چې دا زموږ غریبان خلک دي د معاشرې، او بل دا سکول چې کوم کالج چې کوم دی دا په 1956 کې جوړ شوی دی او د هغې وخت نه او دا بیا پوسټ ګریجویټ کالج په 1963 کې د درجه حاصله شوې ده. د هغې وخت نه تر اوسه پورې دا پوسټ ګریجویټ کالج دی او سرکاري دی. په دې کې خلک تعلیم کوي، د معاشرې ښه خلک د دې نه بیروکریټس ته دې نوتي دي، ایډوکیټس ته دې نوتي دي، ججان ته دې نوتي دي، ډاکټران ته دې نوتي دي. څه داسې قیامت راغو افت راغو چې لکه دا اوس دا ګورنمنټ چې کوي ګورنمنټ چې کوم دی دا دی اوټ آف سورس کوي. دا غلطه خبره ده. دا موږ د دې خلاف ولاړ یو انشاءالله تعالی. دا زموږ د بچو د مستقبل خبره ده. موږ دا نه مونږ انشاءالله تعالی. دا حکمرانان چې کوم دي، دا ایم ان اے ایم پی ایس چې کوم دي، دا په دې خبره باندې موږ ګوره ریزسټنس دی ته موږ نن شو کو چې تاسو هوښیار شئ، ویښ شئ. دا د دې قوم بچي ته نه ده منظوره، نو دا موږ ته انشاءالله تعالی نه ده منظوره. د دې دا ټول د امانګړ، د پیرپۍ، د کاکا صاحب، د ماڼکي، دا ټول سټوډنټان راوتي موږ به په دې باندې انشاءالله تعالی د خپل بچي جنګ کوو انشاءالله. ډېره مننه. ها څه ګڼئ غریب سړی، یو سړی 1000 روپۍ د اړي الي، د هغه بچی به په دغه اخراجاتو کې تعلیم پوره کړی شي؟ تا نه قربان شم. یو سړی په 8000 کې خپل بچي د تعلیم نشي ورکولی نو په 80000 کې به څه ورکړي؟ مونږ خو بدقسمتي دا ده، د پښتونخوا خو بدقسمتي دا ده چې زما کالج پرایویټ کېږي، زما اداره صحت پرایویټ کېږي. دا به اخر کېږي څه؟ تا د 10م پورې ته چې ستا د 10م 12م پورې د تعلیم ستا حق دی په ما باندې چې ته به پښتون بچي له تعلیم ورکې؟ نه. دا زه د دې ملک باشنده یم، ما سره په دې جیب کې پاکستان شناختی کارت دی، زه هم ټیکس ورکوم. زما پلار ټیکس ورکوي، زما رور ټیکس ورکوي، زما ترې ورکوي، زما خاندان یې ورکوي، زما پښتانه ټیکس ورکوي. په هغه ټیکسونو کې زه د ده نه په بدل کې تعلیم غواړم او هغه تعلیم هم په ما نه راکوي. ته چې یو کالج پرایویټ کې تی ټیکهدار ته ورکې، نو تا چېرته کتلي چې ټیکهدار چا له ګټه ورکړې؟ تا چېرته کتلي چې کنسټرکشن روډ جوړېږي او ټیکهدار صحیح کار کړی؟ تا چېرته کتلي چې ټیکهدار په جومات سولر کې پیسې نه دي والي؟ هغې د جومات په سولر کې وایي نو زما چې ته تعلیم خرڅ کړې او زما تعلیم ته خرڅ کړې نو زما تعلیم به کېږي څه؟ یاره مونږ خو هم غواړو دا چې مونږ تعلیم وکړو، مونږ خو هم د دنیا سیالي غواړو، مونږ خو هم غواړو دا چې زموږ پښتون بچی راوچت شي او یو ښه ساینسدان جوړ شي، یو ښه پایلټ جوړ شي، د ملک او د قوم خدمت وکړي. نو ولې به بندوي؟ ولې بندوي؟ ما ته آئین دا حق راکوي، ما ته ریاست راکوي، نو ولې به په ما باندې دا تعلیم دروازې بندوي؟ دا چې څوک هم کوي بیدار دي شي او تیار دي شي، تیار دي شي د غریب جنګ ته دې تیار شي، تیار دي شي د مظلوم جنګ ته دې تیار شي، تیار دي شي د هغې مور جنګ ته دې تیار شي، کومه مور چې د خپل بچي مستقبل له خپلې سیالۍ دپاره هغه بچي سره جوړول غواړي چې چا ګاونډ کې مالداره سړی هغه په 1 لک روپۍ ورکوي. وایي چې کوم قوم خرابې تباهۍ بربادۍ کتاب او قلم دی واله، دا یو طریقه نه ده د کتاب او د قلم دغه څه ګڼئ تاسو؟ قربان دي شم، قلم او کتاب خو هغه د ما نه هغه وخت کې اخیستی، زما په لاس کې ټوپک راکول غواړي، پښتون ته په لاس کې ټوپک ورکول غواړي. پښتون خو موږ غیرتي قوم یو، موږ د دې ملک دپاره هم جنګېږو، موږ د ځان دپاره هم جنګېږو، خو زه خو تعلیم غواړم یار، زه خو ټوپک او دهشتګردي نه غواړم، زه خو د دې ملک یو امن پسند شهري ما، زه تعلیم غواړم. ما له ولې تعلیم نه راکوي؟ په تعلیم باندې زما ملک او قوم پر مستقبل کې پرون په یو ډي یونیورسټۍ کې ایګزیبیشن دوه عمره ماشومو د نوښار
د دې زمونږ د نوخار د کینټس د سکول هلکو هغه داسې بریف موږ ته راکړو ما زه حیران شوم ما وایي چې پښتانه دا خاوره دا لالونه هم ورکوي دا سره زر ورکوي خو چې دې ته لږ په مینه باندې څوک وګوري لږ د مینې نظر دی پښتونخوا خاورې ته صحیح ښه ډېره مننه دا دوه نمبر به ستاسو راکوي ما ته دا دوه خبرې کې بیا نمبر دا کومه مسله چې راوچته شوې نو دا دی چې څه کوي صوبایي حکومت یې کوي یا هر څوک یې کوي که نه یاره زمونږ په نظر کې دا د نااهلۍ مظاهره ده که صوبایي حکومت دی او که هر څوک دی چې په دې کې ملوث دي دا غلطه کوي دی وایي موږ سره خزانه کې پیسې نشته او خزانه تشه ده او دا چل دی او هغه چل دی یا لکه تا سره پیسې نشته نو ته ما خرڅې زما تعلیمي نظام خرڅې ما نه قلم کتاب خرڅې دا خو مه کوه کم از کم که نه تا سره که پیسې نشته د هغې صفا او واضحه حل در کومه راشئ موږ سره کښېنئ زه د نظریاتي سټوډنټ فیډریشن نماینده یم ما سره کښېنئ زما فیډریشن سره کښېنئ زه دله حل در کوم د دغې مسلې چې دا یې حل دی صاحبه په پوره پښتونخوا کې څونه مزارونه دي شته زما په نوخار کې یو داسې مزار شته چې زه یې راته ښیم هغه سالانه 471 روپۍ ګټي دا مزارونه د اوقافو ملکیت کوي دا سرکاري کوي دا بزرګان چې دی قوم له ځان وقف کړو نن هغه د یو څو خاندانونو ملکیت دی په لاسګاډو کې د پیسې وړي کمرو ته وشماري دا د سرکار ملکیت کوي او دغه شی تاسو د دې نه ختم کوي اگر آپ نے اس مسئلے کا صحیح حل نکالنا ہے تو یہ قرارداد پیش کرے اسمبلی کے فلور پہ کہ 17 گریڈ اینڈ ابو ہر گزٹڈ آفیسر چاہے وہ سینیٹر ہو ایم این ایم پی اے ہو چیف جسٹس آف پاکستان ہو آرمی چیف ہو صدر مملکت ہو وزیر اعظم ہو مشیر ہو جو بھی ہو اس کے بیٹے پر لازم قرار دیا جائے کہ وہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک بینچ پہ ادا کرے تب جا کے پاکستان میں یکساں نظامی تعلیم آئے گا اگر آپ نے اس نظام سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو اس قرارداد کی دوسری شق کہ 17 گریڈ اینڈ ابو ہر گزٹڈ آفیسر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک ملک چھوڑ کے باہر نہیں جائے گا سب سے پہلے اس کے اثاثے چیک ہوں گے اس کے بیوی بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے اس کے فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں گے اس کے پی اے کے اثاثے چیک ہوں گے تاکہ قوم کو لگ پتہ جائے کہ 2-2 لاکھ کی تنخواہیں لینے والوں کے پاس 10-10 اور 12-12 ارب کے اثاثے کہاں سے آئے تب جا کے قوم کے راز نہیں بگیں گے اور قوم سے غداری کا خاتمہ ہوگا اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا یہ حل ہے اس چیز کا باقاعدہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا جو بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر یہ سراسر حکومت کی نااہلی کا مظاہرہ ہے